الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة حاضرین و سامعین ورونو زمن دراتللو د مرکز توحید و سنت تا نفس د نور علماء کرامو بیانونو اوریدلو زمونږ مقصد په دې ځای کې دا نه و چې مونږ بیانو کوو لیکن د ناظم محترم په وجه باندې چې هغه مونږ ته حکم وکړو دا حکم موافق ستاسو مخ کې یو څو خبرې عرض کوو یو خبر زدا کوم چې د کمزانا توحید او سنت خوريږي نو رب العزت دې هغه مرکزونه آباد ولري دویم چې کوم کسان د توحید او د سنت عالم بردار خلق دی خورون کی دي نو رب العزت دې د هغه کسانو په عمرونو کې خیر او برکت واچي دریم هغه ورونه چې د قرآن او د سنت زده کوونکي دي طلباء کرام او د توحید او د سنت یادونکي دي نو د هغه نه د الله بهترین علما جوړ کړي ورسره ورونو دا خبره هم واوري چې کوم کسان په آبادولو د مرکز د توحید او د سنت کې مالی یا جانی قربانی ورکړي نو شک نشته چې د دې یو روپۍ یو عمل په وسو په زرګونو په لکونو سیوا کیږي نو کوم خلک چې اقارب مدرسې او د مرکز ته دي نو هغه ورونه دي مکمل د مرکز تعاون وکړي چې رب العزت داغي په کورونو کې داغي په بچو مال کې خیر او برکت واچي ورسره ورونو دا خبرم ذهن کې کېنه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم ته چراغله نو داغي هیڅوک مرګري نه و حتی چې په داسې انداز کې چې چا به د هغې طرف هم چاته نه ښوده د دې وجه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ اول مره فتوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس دین او اسلام په یو ناشنا جامه کې راغلو او بیرته یو ناشناوالی حالت ته روان دی خوشحالی د هغه ناشنا خلکو ته چې څوک یې پیژني نه هغه غریبانو خلکو لره
خو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم غریبانان هغه ذکر ولچوي هغه غریبانان ذکر نه چې ټول الخروب سره روان دي او هغه غریبانان ذکر نه کړ چې ټول جواری تناس دي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې د غرباو ذکر وکړ الذي کوم نقصانات پیدا کړی دي او د هغه نقصانات اصلاح کوي نو دغه خلق غربا دي او د دې لپاره خوشحالي ده فساد د دین شرک ده فساد د دین دهریت ده فساد د دین لا دینیت ده بدعات دي رسمونه رواجونه دي د دې اصلاح چې څوک کوي نو داخله غربا دي فتوبه للغربا او کله دغه فسادات اصلاح نه کوي نو هغه غربا نه دي حدیث د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ده اذا ظهرت البدعه او شتم اصحابي وعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين چې کله په عالم کې بدعات شروع شو کله چې په عالم کې د صحابه کرامو تنقیص شروع شو هر عالم چې هغه د علم خاوند دی هغه د خپل علم اظهار وکړي چې بدعات ختم شي هر عالم د خپل علم اظهار وکړي د صحابه د شان نه تهمت ختم شي کچیر تعلیم د بدعات تردید نکا د صحابه شان بیان نکا په دې خلکو باندې په دې عالم باندې د الله لعنت ده د ملائکه لعنت ده بلکې د تمام انسانانو لعنت ده چې دې سړي ولی بدعات تردید نکا چې دا پوهیدا زوام عزتمن ورونو حسن بصری رحمه الله یوزل جاړي چا ورته علماء ایوب کی کیا حسن او حسن ولی جاړي هغه ول دی وجن جاړم هغه دین چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو ته خودل او پرېخه وو په هغه دین کې زنور هیڅ نه به مزم بانکیږي او چرته مونږ کیږي دغه دین به مزم نو ریس نه به مزم د دیو جن ز جاړم زم عزت مندورونو کچیر ته زمون دور کې حسن بصری ژوند دی نو د اوخ کو په ځمانه وینې ته کړي چې هغه دین د پیغمبر څخه مونږ ټوکې او مسخره وکړي حضرت حذیفه رضی الله عنه ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف بک یا حذیفه تو استابت حال اے حذیفه اذا ترکت بدعتا یقولون ترک سنتا ګور بدعات په خلکو کې داسې پیدائشي شرکیات په خلکو کې داسې پیدائش چې هغه بیان سنت وګرځي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه په خلکو کې داسې ورکشي چې هغه بیان بدعت وګرځي کیف بک یا حذیفه تو اے حذیفه استابت څنګه حالتي اذا ترکت بدعتا چې کله ته بدعات پرې دی خلاف سنت پرې دی یقولون ترک سنتنا نو خلق به پراپګاندا شروع کی چې د سنت نبی پرې خو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی داسې دور را روان دی القابض علی الحق كالقابض علی الجمر المتمسك علی الحق كالقابض علی الجمر ګوره یو سړی حق لاس کې راغسته یو سړی د حق تابعداري کوي نو دا به دومره سخت او دومره ګران وي لکه یو سړی چې لاس کې سرکوټ راغستی زم عزتمن ورونو زمون سجرم ده کومه ګنام ده په دې ملک کې څوک د څه وکړي چې د توحید او د سنت عالم چیرته کنزل کړي یعنی دا به چیرته څوک نه خي یا داسې به څوک نه خي چې د توحید او د سنت عالم چیرته چاپ سے پراپګاندا کړي دا به ونه خي د توحید او د سنت عالم چیرته به دام څوک نه خي
چې چیرته ګستاخانه الفاظ مستعمل کړی دي او خبره د څه د ورونو زمون جرم واحد هغه جرم دی چې کوم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون جرم واحد هغه جرم دی چې کوم د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مشرکین وای وقد جربناک مرارا من پتا تجربه کړل ډیر کرته ما کذبت قطو چر دې دروغ نه دی ویلي پیغمبر علیہ السلام ته وای تا دروغ نه دی ویلي من ستا تکذیب هم نه کوم من تکذیب د هغه کتاب کو چې پتا باندې کوم کتاب راغله د هغه کتاب تکذیب کوم یو ځل د ابو جهل نه چاته پوښتنه چې پیغمبر صادق دی که کاذب دی هغه ول ډیر ښه صادق دی امین هم دی صادق هم دی ورته یو لګور دي چې یو تناست یو خدای ناست یو زیما ولې د پیغمبر خبره نه مانی هغه ول ګورا کچیر ته موږ د دې خبره ومنو نو کم څه کم څه مشرخ موږ لم پکار د کنا خلق بټول هغه سره وانشي سرداری مولا ورکړل پلان کې کاروم ورکړل پلان کې را کاروم ورکړل نو بنی هاشم خدای هر څه نه اخلي دا نبوت خدای مونږ ته وسپاري کنه دا نبی چې کوم خبره کوي نو مونږه تکذیب د دې خبرې کوو عزتمند ورونو خبره دا ده څونه موحدین مرګري چې دي څونه توحید او سنت مرګري چې دي په دې څه زه په زمانه د دې تکالیف که زوه مچ هغه تکالیف د صحابو ته نږدې دي نو بعید بنئ زګه د خلکو د چانه پټه نه قبضه کړه د خلکو د چانه جیداد او خزانه تختولې بلکې د خلکو هغه دعوت ورکړه چې کوم دعوت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دعوت چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکه معظمین خلق شریعت څخه جرم کړو هغه ابن دغینه چې بیرته واپس کوي وای زما په ذمہواری مې اندامو داخلو ابو بکر رضی الله عنه باندې یو قید او یو شرط کې خو د چګوره مکه کې او پاتې کې خدا سره و قرآن نه بیانوي دا ټکي چا ویل ورونو د مکه کافرانو وسانه زمانہ کې وای ورو غمم د سکو خادم د سکو خو ګورځ مونږ جمعات کې به قرآن نه بیانې نو زه مې ورور دا خبره چې داخله کوي نو دا د ابو جهل خبره نه ده دا د مکه معظمه د سردارانو کافرانو نه ده ابو بکر رضی الله عنه کان رجلا بکا دا یو سړی او چې کله به قرآن او قرآن سبه جړه کولا دا عین د پیغمبر صفاتم وو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قرآن بیانول صدره عزیز کعزیز المرجل ګور داګه د سینې نه به आवाज راوت لکه کټوي چې پور باندې کې دی خودکار کې د څه आवाज بتراوت ابو بکر رضی الله عنه یو چوپړی جوړ کړ یو سفرې جوړ کا ابو بکر رضی الله عنه قران کریم شروع کو په خپل आवाज په خپل طرز باندې شروع کا بخاری کې حدیث راځي چې کله ابو بکر رضی الله عنه قران کریم شروع کا تتقصف عليه نساء العرب وصبيانهم دا ابو بکر رضی الله عنه نه چاپیرا د عربو زنانه کې ناشته انداغه ما شومان کې ناشته عرب پوه شو ک ابو بکر رضی الله عنه قران کریم دغه شان یو میش به بیان کا زمونږ زنانه او زمونږ ما شومان ټول مسلمانان کیږي لہذا لوزمات ستوزا ابو بکر رضی الله عنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه نشری نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې انک لعلى خلق عظیم د پیغمبر علیه السلام په شان اخلاق به چا پیدا شي یعنی خدای شته کې پیدا شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن او خایس په کوم انداز ده صحابي وایي ما رأيت منظرا احسن من وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمع ولاړو په مانزه ولاړو سره دینه چې پیغمبر علیه السلام نا جوړ او بیمار او غراخ کار شاه ما په دې مانزه کې
چې کله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وکتل ما رأیت منظرا احسنا من وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک بشانه خیسته منظر د چری لیدل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق خیسته دي، داغه شکل خیسته ده، شکل مبارک هم خیسته ده، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم مکینه خلقو باسو شړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکینه بهر وزي په یو ډیرې معنی ودرېدا. مکی ته ویا مکه انک احب البلاد الیا، او مکی په تمامو کلو کې تما ته ډیر محبوب کله هو که چیرته ز قوم مجبور کول نه په وتلو باندې ما خرجتو کې زستانه نو وتلما د سجرم کړو نور جرم نه. هغه قرآن هغه وحی چې رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کولونه هغه وحی بیان ول هغه وحی د زید ابن ارقم په کور کې تعلیم وای کوي کنه تعلیم کېدا ورونه هغه تعلیم چې د زید ابن ارقم په کور کې کېدا هغه کم کتابو یو سره په ایمان باندې هغه کم کتابو د زید ابن ارقم رضی الله عنه په کور کې چې کم تعلیم کېدا هغه کتاب نوم سو هغه قران کریم نو د زید ابن ارقم په کور کې چې تعلیم کېدا نو هغه قران تعلیمونو پنځپیران څه کوي دا څه تعلیم کوي. تاسو وګورئ ورونو چیرته د پنځپيري طالب یا د پنځپيري مولا د عالم داغي په لاس کې چې د چا ګرن لیدل یا چیرته منی سمرتی لیدل یا چیرته د انګريز یو کتاب یا چیرته د روسانو کتاب لیدل نه د هغه په لاس کې هغه کتاب د چې د کوم کتاب تعلیم د زید ابن ارقم په کور کې کېدا نو چې هغه تعلیم کېدا د دغه تعلیم دشمنان د مکه کافرانو مشرکینو او د دغه تعلیم او د قرآن دشمنان زمونږ په دور کې زمونږ عزیزان دي. هغه زمونږ دوستان چې هغه ډېر د خېټې مین خلک دقه دي. کله چې یو انسان کې درې مرزونه رال درې یو جاه دویم جلال درې محبت دنیا دا درې وانه چیزونه چې چا کې رال هغه د بل انسانیت سره انسانیت وینا د بل عزت ته د سره عزت وینا بل معنی ظلم کول هغه ته د سره ظلم وینا تمام عزتونه د دې د خپلان دي شي خو چې زما جاه جلال راشي چې زما محبت دنیوي راشي د دې عزیزانو په ذهنونو کې دا یو مرض شیطان کې نه ولده کچیرته دا قران کریم په دې جماعت کې رانه څوک وایي نو اعزاز به دغه عالم شروع شي زما افتاء ختميږي زما علم ختميږي زما اعزاز ختميږي لہذا موږ باواز کو چې کرامت هم نه مني ګوره خیرات هم نه مني نسخات هم نه مني نو پلان کې هم نه مني نو پلان کې هم نه مني نو غټ کافر دي چا چې مړ نو بس د سلو شهیدانو ثواب دی. و عزتمن دورونو موږ به مو د وخت تیر شوه هغه سلو شهیدانو ثواب دغه وخت د دینه تیر شوه دی هغه شان وخت راغله دی. اوس خلک د سی وای چې په واده کې به رسم نه کیږي په غم کې به رسمونو بدعات نه کیږي په منځونو کې به بدعات نه کیږي په تراوو کې به بدعات نه کیږي او څوک چې بدعات کوي نو دا قابل له وجلو دی. اوس فیصله ده سیدا زم هغه عزیزان چې کوم ظلمونه کوي د قران والا او سان قریب د څه دور را روان دي چې د دې لاسونه به وتړل شي بلکې تمام دنیا ته به الله ذلیل او رسوا کوي. زم عزتمن ورونو په دې تیر ورځو کې چې زمنګ د مرګرو سره کوم عمل هغه ظالمانو بدبختو کړی دی د ظلم خو د بلال رضی الله عنه سره مشرکینو کړو د حضرت خباب سره مشرکینو کړو حضرت خبیب رضی الله عنه سره مشرکینو کړو خو موږ دومره ویو دا حضرت خبیب رضی الله عنه وینا موږ نقل کوو ولستو بالیه اقتل مسلمان علی ای شان لله مسرئی وذاک فی ذات الله و ایشاء یبارک علی اوصال شلو ممزئی. زه مورونو هغه مفتی صاحب سراج الدین صاحب دارنګ دا هغه مرګري چې څونه توحید او سنت مرګري دي ان شاء الله نه ندته شوی
د هغې وینه په غلا نه ده توی شوې، د هغې وینه په ډاکه نه ده توی شوې. انشاءالله هغه وینه بې ځایه نه غورځېږي، هغه وینه رنګ راوړي. رنګ تاسو به ګورئ انشاءالله الرحمن چې د مبتدعینو کورونو ته توحید او سنت نه وځي او که نه، دا نه وځي. او وګورئ تاسو چې د مشرکین او د مخالفینو خلکو زړونه رب العزت کټ کوي او که نه. لیشفي صدور قوم مؤمنین د قرآن کریم وعده ده. الله د مؤمنانو سینې پې یخوي. زار زدا کوم عزتمند ورونو، کوم ظلم چې د زروبۍ مفتیانو یا د هغه بعضې بدماشانو کړی دی، نو عزتمندو داسې دی نه ګڼي چې موږ دا ظلم وکړو، موږ اسې نه توی کړو، پټي کې جنګ دی، پلانکي ځای کې جنګ دی، هغه جنګ موږ وکړو. دا جنګ یې کړی دی د قرآن کریم د بندولو دپاره. او دا قرآن د چا دی ورونو؟ د الله. د الله شان اوچت دی که ټیټو؟ د الله شان اوچت دی. د الله کلام اوچت دی که ټیټو؟ د الله کلام اوچت دی. زمونږ په سلو کې سل د عقیده او یقین دی چې دا قرآن کریم به د زروبۍ په هر جماعت کې شروع کیږي. او انشاءالله دا لرې نه ده، دا به تاسو واورئ چې د زروبۍ په هر جماعت کې د قرآن کریم درس شروع شوی دی. مولانا صاحب یو ځلې بیان کړی، وایي زمونږ مثال دی د بال. د بال نه چې څونه ګزار په قلار ورکوي نو لږ ټپک کوي، خو چې کوم زور دی وله ورکړي نو بیا ټپک ډېر غټ کوي. قرآن مقابله یې چا کړې ده نو سر یې د غر سه جنګولی دی او سر به ماتیږي. زار زدا کوم عزتمند ورونو، څونه ملګري د اشاعت توحید و سنت چې دي، آیا دا ملګري خو انشاءالله د قرآن کریم بیانول ته تیار دي که نه؟ بالکل تیار دي. او چې کوم ظلم په هغه مفتی صاحب سراج الدین دل د هغې په ملګرو شوی دی، آیا دا ملګري تیار دي چې د هغې انتقام اخیستی شي؟ او انشاءالله مکمل تیار دي. د نه تیارېدلو واحد وجه به دا چې امیر محترم حکم نه دی کړی. او که چېرته امیر محترم حکم وکړي نو انشاءالله بیا به مبتدعین په ضلع صوابۍ کې د سره یي نه. موږ ته د مبتدعینو حالت معلوم دی. هر مبتدع چې کله د جنازې د مانځه نه وروسته اواز وکړي چې ایماندارو په جمع دوا وکړي، هغه نورو ته یې په خوله کې د میتیزې وکړم، دا اوس یې دوا نه کوله. موږ ته د مبتدعینو حالت معلوم دی چې د مبتدعینو حالت داسې ذلیل شوی دی چې آمینه آمی د زنانه نه زنانه، د نارینه تر نارینه ټول وایي چې الله دې نیست نابود تباه و برباد کړي، زموږ یې هر څه وشرمول. دا کوم آیات کریمه ما تاسو ته عرض کوم، زه بیان نه کوم، وجه دا ما اوس هم څه زیاتی وکړه، ځکه وروسته بیان دی یو بهترین عالم را روان دی، هغه بیان کوي، خو د دې نفس د آیات کریمه یو معنی کوم. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، د هغې سره نور ملګري مو، خو دا ملګري په چا سختو؟ په کافرانو. خپل منځ کې څنګه او ډېره مینه کوله. توحیدین د خپل منځ کې مینه وکړي، د سنت والا د خپل منځ کې مینه وکړي. سخت شی خو په مشرکینو، سخت شی خو په کافرانو، په مسلمانانو اندرون مسخت لګي، دې ډېره نرمي کوي. د دې مسلمانانو صفت دا دی، رکوع کوله، سجده کوله، د الله احسان او رضامندتیا طلب کوله. د دې په مخونو کې اثر د سجدو معلومیږي. کم سړی چې عابدي، د عابد په مخ کې نورانیت معلومیږي. او دا مثال تورات کې مو، په انجیل کې د دې داسې مثال لکه اول چې تیغ راوخیږي، د دې تیغ ډېر دشمنان، پیشیم دشمنه ده، بیزیم دشمن ده، چرګیم دشمن ده، حتی کې د اوښ او د سانډه پورې دشمني لري. خو چې کله راونه مضبوطه شي ټول خلک دې پیدې اخلي. یا خو هغه د توحید او د سنت ملګري چې هر یو تنې دشمن دی. اوس انشاءالله العزیز د قرآن او د سنت نه ډېر خلک پیدې اخلي، آمین ته پیدې اخلي، مولیان ته پیدې اخلي، طلبا ته پیدې اخلي، نارینه ته پیدې اخلي، زنانه ته پیدې اخلي. حتی چې الله په دې باندې کافران غصه کوي. الله دغه صحابه سره، بلکې د متبعین د صحابه سره الله وعده کړی دی چې ایمان راوړل او عمل نیک کړل، الله به توبخنه کوي، اجر به الله ډېر لوی ورکوي. ما نفس عزت او عزتمندو دا عرض کوم، دا دور انتهایی د فتنو دور دی. خود فتنې مقابله په فتنې نه ده پکار.
د فتنې مقابله په قرآن او په حدیث پکار ده او فتنه خورون کې باید مونږ نشو مونږ خیر خورون کې شو او ان شاء الله دا جماعت چره دا خیر خوا جماعت ده دا بدخوا او فسادی جماعت نه ده که فساد او شر وتوي نو چیرته مشرکین به وتوي چیرته کافران به ورته وي او کافران او مشرکین مبتدین د خدای دشمنان دي نو چې کله یو سره د خدای دشمنی نو کاغه د نیکانو دشمنی کې پروا نشته ده زه خپل خبره ختموم او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین